سلور سیزونه چې دي دا د هلاکت سبب ګرځي چې انسان هلاکیږي قومونه تباه کیږي نو په هغې کې سلور سیزونه دي هغې کې یو زنا ده او بل سود دی او بل په ناپ تول کې کمی دی او بل پیمایش کې کمی دی دا سلور سیزونه داسې دي وایي دې سره قومونه او انسانان هلاکیږي چې کله یو قوم کې دا راشي نو دغه قوم په هلاکت روان شي موږ سوچ وکړو زموږ په معاشره کې زموږ په بازارونو کې زموږ په دکانونو کې او زموږ په کورونو او په کلو کې او زموږ چې کومې منډۍ دي د بازارونو په هغې کې ټول دا شیزونه عام شوي دي سود یو عام دغه دی چې کله د انسان ضرورت شي وی راشه وی د سود لاره اختیاره کړه ناپ تول کې کمی روان دی د بل نه پوره اخلو او په خپله بیا کمی کوو پیمایش کې کمی کوو پوله پټې وي په هغې کې د غره حصه ده په هغې کې موږ غلا کوو او د زنا کثرت دی بدعملی او بدفعلی په معاشره کې زیات دي دغه وجه ده چې موږ اورو پلانکي ځای کې وچتا بلډینګ واپس ځمکه کې دننه شو دا په حدیث پاک کې راځي په پلانکي ځای کې زلزله وه او دومره چتونه لاندې لاړل دومره بلډینګ وغورځېدو دا ټول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې امت کې په دې به داسې عام یو وبا نه راځي چې ټول په یو ځل هلاک شي چې کله ګناهونه زیات شي قومونه به هلاکیږي کلی کلی به ځان له هلاکت کیږي چې موږ او تاسو اورو سیلاب راغی پلانکي ځای کې زلزلې راغلې پلانکي ځای کې دا دغه وجه ده نو خبر هم د سود کوله چې سود ډېره لویه ګناه ده دا سود دې څه څیزه موږ به یې څه ته وایو په نوم په خولې وایو داسې څوک یې پیژني نه پیژني سود چې دی دې ته وایي چې د مال په بدله کې ته مال اخلې خو دا مال په بدله کې چې کوم مال ته اخلې یا ورکې په هغې کې زیادت ته راشي هلکه 100 روپۍ ماله قرض راکه 10 ورځې پس به دله زه په دې شرط یې راکه چې شرط پکې په دې شرط یې راکه چې 10 ورځې پس به زه تاله 100 روپۍ درکوم نو ګوره 100 روپۍ هم مال دی او دې خوا هم 100 روپۍ مال دی 100 روپۍ راکه ماله 100 روپۍ به زه درکومه خو په دې شرط چې 10 ورځې پس به ورسره زه 10 روپۍ نورې زیاتې درکوم نو 100 روپۍ هم مال دی دا ستا مالیت دی ته مالک یې د دې 100 روپو دا دې خوا 100 روپۍ چې د هغه له بیا ورکې دغه مال دی خو د مال په بدله کې کو یو شانوالی و نو خیر دی 100 په 100 کې وی خیر دی خو شرط دا ولګېدو چې زه به دله 10 ورځې پس بیا ورسره څونه درکوم 10 روپۍ سیوا درکوم هغه وایي ټیک ده چې کم څیزونه یو شاني وزن یو شان دی غنم دی او د غنمو بدله کې دی غنم یو شی دی دی خو هم غنم دی جوار دی دی خو هم جوار دی غنم هم تللی شي دی خو هم غنم تللی شي جوار هم تللی شي دی خو هم جوار تللی شي غنم د غنمو بدله کې اخلي واده غسته پنیټه خو په دې شرط چې ماله په سیزن کې 2 بورې راکا تاله به زه بل سیزن کې 3 بورې درکوم په دې شرط نو دا سود شو دواړه تللو واله سیزونه دي او دواړه یو شان دي دا پکې شرط دی
غنم هم خلک تلی دی خو هم غنم تلی او دواړه یو شی دي یو یې نوم دی نو چې کم کې ناپ او طول راځي اسانه وجه کم سیزونو کې ناپ راځي کم سیزونو کې تلل راځي او سیزونه یو شانی نو هغه په کمی زیاتی سره خرڅول دا سود دي روپۍ شوې نو دا سود شو دا مې آسان تعریف تاسو ته وکړو دې ته وایي سود نو د سود باره کې الله رب العزت چې دی اعلان جنگ کړی دی کم بندگان چې وایي سود کوي دې ته زما د جنگ اعلان دی سود سره مال زیاتیږي نه کمیږي سود سره برکت ختمیږي حدیث پاک کې راځي وایي کم بندگان چې د سود چې کمه اینا او ګوښه د سود نه جوړه شوي نو دا الله پاک جنت ته نه بوځي کمه ګوښه او کمه اینه چې د سود د مال نه جوړه شوي دا په جنت حرام دي او وی د حرام مال یو بنده دی هغه سره حرام مال دی د سود روپۍ دی ورسره دی وی راشه صدقه کوې سرمایه تې اخله سلو په بدله کې خو سل مې واخیستې خو دا 10 روپۍ سیوا شوې دا به غریب له ورکم نو صدقه دې ونه شوه کو په دې نیت یې ورکړې چې زما ځان ته خلاصوم ځان نو بیا ټیک ته بیا هم دې پې ثواب نشته نو وای د حرام مال چې چا صدقه کو نو هغه ته ځان خلاص کو او وای چې چا پرېښودو خپل ورثاو ته نو ځان له جهنم له ذخیره پرېښوده